کم قاری صاحب چې دومره سپیډ سره قرآن وای په تراو کې چې نه د وقف لازم پروا ساتي او نه د مد پروا ساتي، نه د ذا پروا ساتي او نه د ذال پروا ساتي، نه د ثا پروا ساتي او نه د سین پروا ساتي، او د زیات سپیډ د وجې نه الفاظ نیمګړي وای، الفاظ خوري، د زیات سپیډ د وجې نه الفاظ غلط وای، جبې په خویږي دومره سپیډ وغي. نو دی قاری صاحب ته زه دا مشوره ورکوم او دا سوال ورته کوم به طور رور چې قاری صاحب ځان مه ګناهګاروه، ځان مه ګناهګاروه. په دې باندې تا ته ثواب نه میلاویږي، په دې باندې تا ته اجر نه میلاویږي. په دې طریقه په تراو کې ختم نه د صحابو نه ثابت دی، نه د تابعینو نه ثابت دی، او نه د امت بزرگانو او د نیکانو خلکو نه ثابت دی. ته خو چې کوم سپیډ واخې نو وروسته مقتدي ته پته خو نشته غریب خوړو د سنه نه دی خبر چې دا ته قرآن وې او که ته بل ځای وې، خو په تا پسې چې شاته کم فاتح ولاړ دی چې هغه هم د قرآن حافظ دی او تا له فتحه درکوي چې ته غلط شي، نو په هغه غریب باندې هم هغه دومره په تشویش کې اکثر پروتي چې دا پته ورته نه لګي چې دی اوس کوم ځای وایي، او که غلط شو نو زه به دله څنګه فتحه ورکوم. نو قاري صاحب قوم خو مطمئن دی، اخو په تا پسې ولاړ دی وایي قاري صاحب پسې منګه ختم کو، قوم خو خوشحاله دی، اخو مطمئن دی، بوج خو ټول ستا په سر دی کنه. دا ته چې په ډېر لږ ټیم کې د 3 او د 4 سپارو نه ګر وباسي او هغه سر ته تیوځي او دا تراویح ختمې شي او دا مقتدي ته پوسو کې چې قاري صاحب نن دي څو ویلې او ته ورته وایې 3 مې ویلې او 4 مې ویلې، هغه وایي ماشاءالله یاره قاري صاحب خدای دې نورم تیز که منم دی یاره ستا خو څه کمال سپیډ دی، او ته نورم سر کې شي او په اخره شپه درته هارم واچي مبارکیم درکړي چې قاري صاحب څه کمال دی وکړو، ډېر سپارې قرآن دی راته ویو او ډېر ښایسته او ډېر تیز ختم دی وکړو، ته سر کې شي. قاري صاحب قسم د استغفار وکړه چې د ځان وخت هم خراب کو، د قوم وخت هم خراب کړه. بطور رور که زه تعالی دا مشوره نه در کوم نو بیا ماته ووایه چې د انسانیت خبر راته نه کوي. بطور رور دا مشوره در کوم چې ځان مه ګناهګاروه، په دې طریقه باندې ختمونه مه کوه، د قوم بم مجرمې او خپله به امسي ګناهګار وي. او که په داسې ختم کې یو مقتدي یو کس ایسه نه اخلي چې دا په هغه بوج راځي چې هغه په دې قرآن نه پوهېږي، هغه د دې سپیډ نه مطمئن نه دی، نو هغه مقتدي په دې ګناهګار نه دی که هغه په دې ختم کې ایسه نه اخلي. بل ځي ته دې ځي یا د ځان له تراویح کوي، خو دا دې بانه نه جوړوي چې ګوره سپیډ کې ختم کېږي او به زه ایسه نه اخلم او د دې د وجې دې تراویح هم پرېږدي. بل ځای کې د تراویح کوي، ځان له دې کوي، دا دې بانه نه جوړوي، خو که داسې ختم کې دې ایسه نه اخلي نو کم از کم دا مقتدي به په دې باندې ګناهګار نه وي چې په دې اخلاص سره دی د دې د وجې نه ایسه نه اخلي چې یاره زه په دې قرآن پوهېږم نه، قاري صاحب ته ویلی نه شم یا ورته ویم خو هغه خپل سپیډ نه کموي. نو مهرباني وکړئ قاریانو صاحبانو خپلو ملګرو ته دا خبرې ورسوئ، په خپل هم پې عمل وکړئ او عامو خلکو ته هم چې قاریانو صاحبانو ته دا خبره ورمخکې کوي چې هغوی پې عمل وکړي. وصلی الله علی النبی. امام د پاره دا ضروری نه ده چې دا د مقتدیانو نیت وکړي، خو د مقتدي د پاره دا ضروری ده چې دا به د امام د اقتدا نیت دا به کوي. ګوره چې دا ډېره ضروري مسله ده او ډېر ملګري پې نه دي پوهه، نو ځان پې باندې پوهه کوي. امام چې کله جمع ته ودرېږي که نه نو په ده باندې دا لازم نه دي، صحیح شوله که نه، چې ډېرې د مقتدیانو د اقتدا نیت په ځان پسې وکړي چې زه دوی له جمع ورکوم. که ده د مونځ نیت صرف وکړو او د هغې نه پسې جمع ورکړله نو دا یاد ساتئ چې دا جمع وشوله، جماعت ادا شو، صحیح شوله که نه، خو د امامت چې کوم فضیلت دی نو هغه د امام ته میلاو نه شو، نور په جمع څه اثر نه دی غورځېدلی. جمع د امام او د مقتدیانو وشوله، د جماعت فضیلت د ځان له مونځ نه چې کوم زیات فضیلت د جماعت دی هغه حاصل شو، خو دې امام ته د امامت چې کوم فضیلت او پوره ثواب دی نو هغه ورته میلاو نه شو. امام ته به د امامت پوره اجر او ثواب اله میلاویږي چې دی په ځان پسې د مقتدیانو د جمع نیت وکړي چې زه د قوم له څه ورکومه، جمع ورکومه. صحیح شوله. د دې الټه اوس مسله واخله، د مقتدي د پاره د امام د اقتدا نیت څه دی؟ دا ضروری دی چې مقتدي راغی او دی په جمع کې شاملیږي یا امام پسې ودرېږي، د ده په نیت کې به دا وي چې زه دا مونځ د دې امام په اقتدا کې کوم. که د اقتدا نیت یې ونه کړو، د ځان له مونځ نیت یې وتړو، نو که د جمع هم کړله دا یاد ساته د ده مونځ صحیح نه دی، ځکه د اقتدا صحیح شوې نه ده، نو د مقتدي دپاره دا ضروري ده. په دې مسله به تاسو پوه شوي یې. بله مسله دا وکړه چې امام د یو ټایم د مونځ نیت تړلی دی او مقتدي راغی د ورپسې د بل مونځ نیت وتړو، نو دا یاد ساته چې د مقتدي اقتدا درسته نه ده او مونځ نه دی شوی. دا مسله د پاکستان یا افغانستان کې به ډېره نه پیښیږي، خو عرب ملکونو کې داسې پیښیږي. لکه مثلا امام د ماسپښین په مونځ باندې په جمع ولاړ دی او مقتدیان ورپسې دی، یو کس راغی د مازدیګر د مونځه نیت یې ورپسې وتړو. یا امام اکثر د عرب ملکونو کې په اول ټایم کې د مازدیګر مونځ کوي او یو کس راغی د ماسپښین د مونځ نیت یې ورپسې وتړو، نو دا یاد ساته چې د دې مقتدي مونځ ونه شو، د ده اقتدا درست شوی نه ده، ځکه چې امام د یو ټایم مونځ کوي او د ورپسې نیت
د بل ټیم د مونځ تړلی، دا مسله هم ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې د مقتدي نیت ته قضا دی او امام ادا مونځ کوي. لکه امام د ماسپښین د ټیم ادا مونځ کوي، قضا نه کوي، او څه مقتدیان ورپسې ولاړ دي جمع کوي. او یو مقتدي راغی هغه وایي چې زما نه پرون مونځ قضا شوی دی، زه به پرون ماسپښین نیت د قضا مونځ ورپسې وتړم، نو د ده دا اقتدام درسته نه ده، ځکه چې دلته امام ادا مونځ کوي او د ورپسې د قضا مونځ نیت وتړو نو اقتدا نه صحیح کېږي. بله مسله دا وکړه چې د دواړو نیت ته قضا دی، امام دی کسان نور دي، د دوی نه یو مونځ قضا شوی راولګېده، دا مونځ په جمع باندې کوي، قضا مونځ په جمع کوي، صحیح شوله. او یو مقتدي راغی هغه هم ورپسې نیت وتړو، خو امام او دا نور مقتدیان د یو ټیم د قضا مونځ کوي او دا یو مقتدي پکې راغی د ورپسې د بل ټیم د قضا د مونځ نیت وتړو، نو دا هم دلته هم د اقتدا صحیح نه ده، لکه هغوی په جمع د مازدیګر قضا مونځ راګرځو او د ورپسې د ماسپښین د قضا د مونځ نیت وتړو، نو بیا هم د اقتدا صحیح نه ده، مونځ صحیح نه دی. دا لازمه ده چې دا به د یو ټیم مونځي، صحیح شوله. دا ډېر اهم مسایل دي، د معاشرې د ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی، نو د هغوی سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبی. زکات چاله ورکولی شي او چاله نشي ورکولی؟ په رشته دارو کې هغه کم خلک دي چې تور له زکات ورکولی شي او هغه کم دي چې تور له زکات نشي ورکولی. دا ضروري او اهم معلومات را سره په مختصر او اسانو الفاظو کې وپیژنئ، ان شاء الله ستاسو به پې ټوله مسله حل شي. ګوره چې د ټولو نه مخکې په دې خبره باندې ځان پوهه کړه چې ځان له زکات نه څومره واجب صدقې چې دي، هغه که زکات دی، هغه که ته د فصل نه عشر ورکې، هغه که د رجوع کفاره ده، هغه که د قسم کفاره ده، هغه که منښته ده، دې ټولو ته واجب صدقات ویل شي. دا چې یو سړی ادا کوي نو اول به رشته دار راوالو چې په رشته دارو کې چاته ورکولی شي او چاته نشي ورکولی. ګوره چې ته مالدار یې او د خپل مال نه زکات ورکوې نو ته خپلو اصولو ته نشي ورکولی. اصول چاته وایي؟ ستا مور او پلار دي، کم نه چې ته پیدا یې خپل نسبي مور او پلار، نیو نیکه دي، داسې پسې ځه، دا ستا اصول دي. اگر چې مستحق دي دوی ته زکات نشي ورکولی او که ور دې کو نو ستا زکات نه ادا کېږي. ته خپلو فروعو ته زکات نشي ورکولی، کوم چې تا نه پیدا دي بچین وسی داسې پسې ځه، دا ستا فروع دي، دوی ته ته زکات نشي ورکولی. دغه شان ښځه خاوند ته زکات نشي ورکولی او خاوند یې ښځې ته نشي ورکولی. دغه شان بله مسله دا ده که د پلار دویمه ښځه ده، ستا میرنه مور ده، غریبه ده، مستحقه ده او د نصاب خاوند نه ده، نو هغې له زکات ورکولی شي، ښه، دا میرنه مور ده. دغه شان رضاعي مور ده، خپله مور دې نه ده خو پی دي خوړلي دي او غریبه ده او مستحقه ده، نو رضاعي مور ته دغه رضاعي بچې زکات ورکولی شي. رضاعي مور که په خپله مالداره ده او د نصاب خاوند ده او زکات وباسي، نو رضاعي بچو ته دا باقاعده زکات ورکولی شي چې مستحق او غریبانان وي، خپلو بچو ته نشي ورکولی. د دې نه علاوه چې څومره رشته دار دي، که تره دی او که چاچي ده، که ماما دی او که مامي ده، وراره دی، ورېره ده، خورۍ دی، خورزه ده، سخر دی، خواښې ده، اوښې دی، زوم دی، صحیح شوله که نه؟ دا څومره د تره زوی، د ترور زوی، د ماما زوی، د تره لور، دا څومره رشته دار چې دي نو چې دا غریب او مستحق او د نصاب خاوندان نه او سید هم نه ښه سیدان هم نه، نو باقاعده ته دوی ته زکات ورکولی شي چې په دې مسله باندې ته پوهی. اوس راشه په عامو خلکو کې چاته ورکولی شي او چاته نشي ورکولی، نو ګوره چې کوم سړی صاحب نصاب وي، یعنی مالدار وي، د نصاب خاوند وي، نو د زکات مستحق نه دی، هغه ته زکات نشي ورکولی چې په دې مسله ته پوهی. یو سړی داسې دی چې مستحق دی خو سید دی، نو سیدانو ته زکات نشي ورکولی. او دغه شان کافر ته زکات نشي ورکولی. عام نفلي صدقاتو نه کافر ته ورکولی شي، خو چې دا کوم واجب صدقات دي او زکات دی نو دا ته کافر ته او غیر مسلم ته نشي ورکولی. اوس دا ما درته چې کومه نقشه بیان کړه، نو دې خلکو کې چې کوم مې راته یاد کړه دوی له نشي ورکولی. د دې نه علاوه چې کوم دي چې غریب دی او مستحق دی او د نصاب خاوندان نه دي، نو هغوی ته باقاعده زکات ورکولی شي. زما رونو دا مسله تاسو په خپله م وکته، خو دا نورو مسلمانانو ته م ورسوئ. صرف دا خبره نه ده چې موږ یې وګورو، بل مسلمان ته ورسو چې هغه ته پې مسله حل شي او مسلې زده شي، نو زموږ او ستاسو دپاره به صدقې جاریه هم وګرځي. وصلی الله علی النبی.